أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس، زم ډاکټر غلام احد او نن زموږ ټاپک دی ویپر پریشر. سټوډنټس، نننی کلاس کې به مونږه د ویپر پریشر ډیفینیشن کوو او د ویپر پریشر چې کوم پروسس دی دا ویپر پریشر کیږي څنګه، د دې پروسس په باره کې به مونږ نن مختلف پوینټس ایکسپلین کوو. نو زه خپل کلاس ته او هغه دی ویپر پریشر. سټوډنټس، څنګه چې د دې نوم نه دا خبره ظاهريږي چې ویپر پریشر څه ته ویل شي، هغه پریشر چې کوم پریشر د ویپرز د وجې نه راځي نو دغه پریشر ته ویل شي ویپر پریشر. فار ایگزامپل، the pressure exerted by vapors of a liquid when the rate of evaporation become equal to rate of condensation is called vapor pressure. ویپر پریشر هغه پروسس دی چې په کوم کې یو پریشر د ویپرز د وجې نه ایگزرټډ کیږي هر کله چې ریټ اف ایواپوریشن هغه برابر شي د ریټ اف کنډنسیشن، یعنی مطلب یو ایکویلیبریم کله اچیو شي او په دغه ټایم کې چې کوم ویپرز دي دغه ویپرزو په اوریجنل لیکوډ باندې کمپریشن استعمالوي نو دې پریشر ته بیا موږ ویلی شو ویپر پریشر. فار ایگزامپل که مونږ وګورو سپوز مونږ سره دا یو ویسل دی او په دې ویسل کې دننه مونږ سره چې کوم دي د واټر مالیکیول پراته دي. په دې کې سپوز یو لیکوډ دی، دغه لیکوډ پرس که زموږ سره واټر دی او دا چې کوم ویسل دی یا کوم کانټینر دی دا بالکل کلوز دی، دا بند دی، کورډ شوی دی، دا یو سیل کانټینر دی. اوس په دې کې دننه مالیکیول دي او مونږ دې مالیکیول لا چې دی نو هیټ هم ولا ورکو. چې کله مونږ دې مالیکیول لا یعنی مطلب دې لیکوډ له مونږ هیټ ورکو نو د دې هیټ کېدو سره د دې لیکوډزو د مالیکیولو چې کوم کاینیټیک انرژي ده هغه کاینیټیک انرژي څه شي هغه ورو انکریز کیږي او چې کله کاینیټیک انرژي انکریز کیږي نو د مالیکیولزو په منځ کې چې کوم اټریکشن دی دغه اټریکشن کمزوري کیږي، دغه ویک کیږي او مالیکیول د یو بل نه لري لري ځي. اوس دلته چې کله د مالیکیولو کاینیټیک انرژي سیوا کیږي نو په دې کې دا مالیکیول چې کوم دي د دوی ایوریج کاینیټیک انرژي سیوا کیږي. ځینې مالیکیول ګوره داسې وي چې د هغو کاینیټیک انرژي کمه وي، د چا ایوریج وي او د چا کاینیټیک انرژي چې دی هغه د ټولو نه سیوا وي هغه زیات وي. چې د کم مالیکیولو کاینیټیک انرژي هغه زیات وه هغه میکزیمم وه دغه مالیکیول چې کوم دي سرفیس ته به راځي او دغه مالیکیول به بیا څه کیږي دوی به بیا ایواپوریټ کیږي، یعنی دا مالیکیول چې کوم دي دا به ایواپوریشن به د دوی سټارټ شي. اوس دا مالیکیول چې کله ایواپوریټ شو نو دا ویسل چې دی یا دا کوم کانټینر چې دی دا خو کلوز دی، دا خو سیل دی، نو دا مالیکیول چې کوم دي دا به دلته کې کنډینس شي او دا مالیکیول چې کوم دي اگین دا به واپس چې کوم دی بیا چې کوم دی نو واپس شي اپوزیټ ډایرکشن کې د ایواپوریشن او دا مالیکیول به راځي او دا به په دې اوریجنل لیکوډ باندې بیا څه کېږي یو پریشر استعمالوي او دې پریشر ته ویلی شي ویپر پریشر. اوس سټوډنټس ګوره دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې یو ایواپوریشن وشو. ایواپوریشن څنګه وشو؟ دلته کې چې کله د دې لیکوډز د مالیکیول هیټ شو د دوی کاینیټیک انرژي سیوا شوه نو دې مالیکیولو خپل چې کوم اوریجنل پوزیشن دی کوم پوینټ دی هغه پرېښودو او هغه د دې سرفیس نه پاس لاړه نو دا هغه ویپرز دي، دا سری ویپرز دي او دا ویپر چې کوم دي پاس روان دي. تاسو اکثر ګورئ چې کله یو لیکوډ ګرم شي نو د هغې نه داسې وایټ سموک خیږي، سپین لوګی خیږي، دغه چې کوم دی دا ویپرز دي. او دا ویپرز پاس لاړه نو چونکې دا سرفیس چې دی دلته چې کله دا راځي دا خو بره نشي وتی، دا خو مخکې تلی نشي، نو چې کله دی مخکې نشي تلی نو دا مالیکیول هلته کې واپس شي خپل ډایرکشن واپس چینج کړي او دی واپس لاندې راځي. نو دلته کې چونکې ټمپریچر هم د دې ځای په نسبت باندې کم دی، هلته کې ټمپریچر لو دی، نو دا ویپر چې دي دا به کنډینس شي او چې دا کنډینس شي دی به واپس روان شي نو دې پروسس ته بیا موږ ویلی شو کنډنسیشن. ګوره دا خبره یاد ساتئ چې یو زموږ سره دی ایواپوریشن. ما تیر شوي کلاس کې تاسو ته ویلو چې ایواپوریشن څه ته ویلی شي؟
ایواپوریشن هغه پروسس چې پاګه کې د یو لیکوډ مالیکول هغه اپان هیټینګ هغه کنورټ کیږي څه ته کنورټ کیږي ویپرز ته this process is called evaporation او یو د کنډنسیشن څه ته ویل شي هغه پروسس چې پاګه کې مالیکول چې کوم دی یعنی ویپر چې کوم دی هغه کنډنس شي د پروسس ته ویل شي کنډنسیشن یعنی ګیس چې کوم دی هغه کنورټ شي لیکوډ ته د پروسس is called condensation نو ګوره هر اول کې بس کېږي ایواپوریشن بکېږي او بیا بس کېږي کنډنسیشن بکېږي نو چې کله ایواپوریشن د کنډنسیشن برابر شي او دا دواړه په اپوزیټ ډایرکشن کې وي نو دې سټیټ ته ویل شي ایکویلیبریم سټیټ نو چې کله ایکویلیبریم سټیټ راشي نو ویپرز برازي او په دې اوریجنل لیکوډ باندې پریشر استعمالي او دغه پریشر ته ویل شي ویپر پریشر ګور یو بل پوینټ هم یا ساتي چې په دې کې کم ایکویلیبریم اسټابلیش کیږي دغه ایکویلیبریم ته ویل شي ډاینامیک ایکویلیبریم څه ته ویل شي چې کله ریټ اف ایواپوریشن the rate of condensation برابر شي when the rate of evaporation become equal to rate of condensation such type of equilibrium is called dynamic equilibrium نو دلته یو قسمه ډاینامیک ایکویلیبریم هغه به اسټابلیش شي او د وجه نه به څه کېږي ویپرز به په خپل لیکوډ باندې پریشر استعمالي او د پریشر ته ویل شي ویپر پریشر نو دا زموږ سره ویپر پریشر چې واټ از ویپر پریشر هغه پریشر چې هغه د ویپرز د وجه نه استعماليږي چې کله ریټ اف ایواپوریشن د ریټ اف کنډنسیشن برابر شي نو د پروسس ته ویل شي ویپر پریشر اوسو داسې فیکټر شته دی چې د هغې د وجې نه ویپر پریشر چې دی هغه افیکټ کېږي مطلب سیوا کېږي هم کمیږي هم په هغې کې اولنی چې کوم فیکټر راځي یعنی فیکټرز افیکټینګ ویپر پریشر فیکټرز افیکټینګ ویپر پریشر اولنی چې کوم پوینټ راځي هغه دی ټمپریچر چې کوم دی دا اولنی فیکټر دی چې د دې د وجې نه به ویپر پریشر چې دی هغه به انکریز کېږي هم او ډیکریز کېږي هم ګوره یا ساتئ چې ټمپریچر چې کوم دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی د ویپر پریشر که فرض کا ټمپریچر سیوای ټمپریچر کله انکریز کېږي نو ویپر پریشر به هم انکریز کېږي او که ټمپریچر ډیکریز کېږي ویپر پریشر به هم ډیکریز کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې کله ټمپریچر انکریز شي نو د دغه لیکوډ د مالیکیولزو چې کوم کاینیټیک انرژي ده دا انرژي سیوا شي او دا مالیکیول د یو بل سره کولیجن شروع کی یا د یو بل سره کولیجن شروع کوي یا د والا د ویسل سره کولیجن شروع کوي او ډېر په فاست سپیډ سره چې کوم دی دا کولیجن سیوا چې او افټر کولیجن د دوی چې کوم کاینیټیک انرژي ده هغه چینج شي هغه ډیفرنٹ کاینیټیک انرژي راځي نو چې کله ټمپریچر سیوا کیږي د مالیکولو موومنت سیوا کیږي د موومنت سره کولیجن سیوا کیږي او کاینیټیک انرژي سیوا کیږي نو ویپر پریشر چې دی هغه به هم سیوا کیږي یعنی ایواپوریشن په ډېر سپیډ سره کیږي کنډنسیشن به اگین بیا کیږي او په دې ټایم کې به ویپر پریشر د لیکوډ سوي هغه به سیوا وي اب انکریز دویم چې د موږ سره کوم راځي هغه د انټر مالیکولر اټریکټیو فورس ګوره انټر مالیکولر اټریکټیو فورس چې کوم دی هغه که فرض کا د لیکوډ د مالیکولو په منځ کې زیاتی سترونګ انټر مالیکولر اټریکټیو فورس په لیکوډ کې موجود وي نو ویپر پریشر چې کوم دی هغه به ډېر په قلاره باندې راځي او که فرض کا د یو لیکوډ کې انټر مالیکولر اټریکټیو فورس وی کی نو دغه لیکوډ چې کوم ویپر پریشر دی دا ډېر زر اچیو کیږي د دې مطلب دا دی کوم واټر ته وګورو نو واټر چې دی یو پولر سبسټانس دی یو پولر لیکوډ دی او په دې کې د دې واټرز د مالیکولو په منځ کې اټریکشن چې دی هغه ډېر زیات سترونګ دی په دې وجه باندې که ته دا لیکوډ هیټ کوي مطلب دا واټر ته کله هم هیټ کوي نو د دوی د مالیکولو په منځ کې چې کوم بانډ دی دا بانډ بریک کول چې کوم دی دا ډېر زیات مشکل دي او په دې وجه باندې د دوی کاینیټیک انرژي چې هغه په قلاره سیوا کیږي او دا مالیکول چې کوم دی ویپرز ته به سلولی کنورټ کیږي په دې وجه باندې د دوی چې کوم ویپر پریشر دی هغه اچیو کول چې کوم دی هغه سلو کیږي
لہذا موږ دا ویل شو چې انټر مالیکولر اټریکټیو فورس among the liquids molecule هغه strong وي ویپر پریشر وسوي هغه ډېر په قلار باندې اچیو کیږي. نو دا زموږ سره د دې ټاپک چې باغې کې موږ ویپر پریشر څه ته ویل شي هغه ایکسپلین کو. ویپر پریشر چې کوم دی هغه به اچیو کیږي څنګه او هغه کم فیکٹرز دي چې دا غي د وجه نه ویپر پریشر انکریز کیږي او ډیکریز کیږي. امید لرم چې دا ټاپک به تاسو ته راغلی وي. ان شاء الله په دې پسې چې زموږ کوم بل ټاپک ته هغه به وي میجرمنٹ اف ویپر پریشر. تر هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله پامان.